السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو خلک او جینۍ د خپل کور نه وتښتېده، په عدالت کې نکاح وتړله. مینوال چې دوی په عدالت کې نکاح وتړله، نو جینۍ خپلې مور پسې چل خپل کور ته راوغوښتل. مینوالو جینۍ ونه ولګېدل، خلک یې ووژلو او دغه خپله خور یې بېدردۍ سره قتل. راځئ مینوال موږ ته د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته مکمل معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نه وکړم، تاسو کو چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نه وي، چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو نن سبا دغسې واقعه ډېره مخې ته راځي چې په خپلې خوښې باندې خلک واده وکړي. جینۍ مو د خپلې خوښې خلک سره واده کوي، خو مینوال په دې باندې د جینۍ کورواله هم ناراضه وي، د خلک کورواله هم ناراضه وي. خو عزتمنو ډېر کمکلان بیا همداسې کار وکړي چې د خپل کور نه وتښتي او لاړ شي چېرته کې مري کالام ته، د سیلریزې ته، کراچۍ، لاهور، پنډۍ، اسلام آباد ته. عزتمنو چې دغه دوی بیا په یو هوټل کې زندګي کوي. بیا ډېرې واقعې همدغه شانتې راځي چې دغه جینۍ سره هغه هوټل والا بیا لینډ احساس کړي، د ډېرې مجبورۍ نه عزتمنو جینۍ ورته غاړه کېږدي چې دوی سره اخر د پیسو خرچه د پیسو د طرف نه هم لینډ خراب شي، یعنې خرچې ورسره نه وي. چې نن عزتمن څنګه د پېښور نه خلک او جینۍ تښتېدلي دي او د لاهور په عدالت کې عزتمنو په بیا نکاح تړل ده، یعنې واده یې کړی دی. بیا جینۍ د ډېرې خوشخبرۍ نه ډېرې خوشحالۍ نه خپلې مور ته هم ویلي دي چې ما خو د خلک سره په عدالت کې نکاح وکړله او اوس زما څوک څه نشي کولی، ځکه چې عدالت کې چې نکاح وکړي عزتمنو بیا د حکومت ټول عمر ذمېوار وي. خو مینوالو جینۍ ډېره زیاته سخته خوشحاله وه، ویې ویل چې اوس ما ته څوک ګوتې هم نشي راوړی، ځکه چې ما په خپلې خوښې باندې په عدالت کې خلک سره نکاح وتړله. نو مینوالو مور ورته په جواب کې ویلې راځه لورې، تا خو بس غټ کار کړی دی، په عدالت کې دې وتړله، بس تا خو حکومت کې مزه دی او موږ د طرف نه مزه دی، راځه خپل کور ته. نو جینۍ په دغه چل باندې او خلک یې په خپل کور ته راوستي دي چې څه ټایم کې عزتمنو د جینۍ ورونو ته پته لګېدلې ده. نو دوه ورځې خپلې خور ته او دغه خلک ته غوږ نه دی کړی چې دوی ښه ډاډ شي. عزتمنو دوی بیا ښه ډاډ به بازار ته به تلل، سوداګانې به یې مرسته، شاپینګ به یې کولو، چې اخر عزتمنو دوی دغسې د کور نه بهر ته وتې دي. د جینۍ ورونو وسله اخیستې ده، خپله خور یې وژلې ده او خلک یې بېدردۍ سره قتل کړی دی. دغې دپاره چې عزتمنو دوی ته خلکو پیغورونه ورکول، د ډېر د پیغور د لاسه عزتمنو دوی ډېر سخت تنګ راغلي، دوی مجبور شو چې خپله خور یې قتل کړه او خلک یې بېدردۍ سره قتل کړو. مینوال هېڅکله داسې بې ضمیره کارونه مه کوئ، ځان هم په شرمونو وشرموئ، خپل خاندان هم په شرمونو باندې وشرموئ. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې، د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.